صل على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج مشتي أكثر بيان کړي هم دي ویلي هم دي چې درې قسمونه دي: افراد، تمتع، قران. افراد خالي د حج احرام تړل د حج احکامات ادا کول. قران د حج د عمره دواړو دپاره یو احرام تړل دواړه ادا کول. تمتع د عمرې دپاره جلا احرام چې عمره دې ادا کړله بیا د حج په شپو پورې بیا بغیر احرامه، د حج په شپو کې بیا احرام، بیا د حج احکامات ادا کول. موږ ته اکثره خلک د پاکستان د آسپاسه دا تمتع کوي، نو لهذا حج تمتع موږ بیانوو. په حج تمتع کې اول عمره ده، د عمرې تفصیل موږ بیان کړي. اوس د حج تفصیل بیانوو. حج دپاره به احرام انسان تړي. احرام په خپل هوټل په خپل ځای کې غسل به وکړي. د احرام دپاره احرام به نارینه دوې کپړې وتړي، زنانې به خپلې کپړې، هغو دپاره پابندي نشته. او که ممکن و ته اسانه وراسې چې د احرام نه 2 رکعته لمونځ زیالته وکړي، دا افضل دی. که نه په خپل کمره کې دې وکړي، پروا نه لري. 2 رکعته لمونځ به وکړي، اول رکعت کل الکافرون به د کل الله ووایي، په پټ سر به ووایي. چې لمونځ یې وکړي بیا به سر لڅ کړي، بیا به د هغه بعد د حج نیت وکړي: یا الله پاکه زما د حج نیت دی ستا د رضا دپاره، یا الله تېره ته اسانه کړي، یا الله تېره څه قبول کړي. د هغه وروسته 3 واره به لبیک ووایي: لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شریک لک. بیا به عموما د اتم په ورځ باندې چې دی هغه د مکتب والا بیا وي. که چیرې د انتظامي امورو د حالات په وجه باندې، د رش په وجه باندې د اتم بجې انسان را ولاړ سو، په 1 باندې بوت، پروا نه لري، ورسره ولاړ سي. خیر مینا نه چې لاړاست، په مینا کې د 5 لمونځونه د اتم په ورځ د ماپښین، د مازدیګر، د ماښام، د ماخستن او د نم د ورځې د سهار لمونځ دا په مینا کې کول، دا سنت دی. بیا د سهار د لمانځه وروسته د زواله څخه مخکې د عرفاتو خواته به ځې. چې عرفات ته ولاړې، د زواله بعد د عرفات وخت شروع کېږي. که ممکن و اساني وه هلته غسل موقع وه، غسل دې وکړي. که موقع نه وه پروا نه لري، خپل اودس دې وکړي. بیا د هغه وروسته وقوف عرفات د زواله څخه بعد شروع سو. د صبح صادق د رابلې ورځې پر دی، لیکن د زواله بعد د غروب یا د لمر د پرېوتو مخکې که څوک د عرفات څخه راوتی دم پر لازمیږي. لہذا وقوف عرفات چې کوم دی دا به کوي، دا فرض دی، د حج رکن اعظم دی. که چا وقوف عرفات نه وکړي حج نسته. په دغه ورځ دعاګانې قبلیږي. حضور صلی الله علیه وسلم 5 ګنټې دلته دعا کړې ده، په لمر کې ولاړ ټول امت دپاره، او په دا کې الله پاک د حاجانو دعا قبلوي. وایي داسې دعا قبلوي د عرفات میدان کې چې انسان دعاګانې وکړي، هر څو ګناهګار وي، وایي دونه ګناهګار وي، د ده ګناه دونه زیات لکه د ریت ذرات، د باران څاڅکي او د سمندر د جاګ برابر وي، او د هغه طرح د درختو د پاڼې برابر وي. د هغه به که دی یعنې توبه وکړي، الله پاک ټولې ورمعافوي. داسې لکه شی به مې د موره پیدا شي. دا د عرفات وقوف چې وکړو، د عرفات د وقوف څخه وروسته د ماښام لمونځ چې یعنې وخت چې داخل سو، بیا به روانېږي. په عرفات کې د ماپښین او د مازدیګر لمونځ په خیمه کې به هر یو په خپل خپل ټیم باندې کوي. د ماپښین لمونځ په خپل ټیم، د مازدیګر لمونځ په خپل ټیم. مزدلفه کې د ماښام د لمانځه بعد به روان سي، د عرفات څخه مزدلفې له پر لارې به لمونځ نه کوي. د ماښام سفر به کوي، د مزدلفې حدود چې داخل سلو، بیا به د ماښام او د ماخستن لمونځ دواړه په ماخستن کې کوي.
په یوه اذان په یوه اقامت. اول به د ماښام 3 رکعته لمونځ وکړي، بیا به د ماخستن 4 فرض وکړي که چیرې مسافر نه مقیم، که مسافر 2 رکعته وکړي. او د هغه وروسته به بیا د ماښام 2 سنته، بیا د ماخستن 2 سنته، بیا 3 وتر د ماخستن. د هغه بعد که څو وخت و ممکن و دته اساني وه نفلونه دې وکړي، دعاوې دې وکړي، استغفار دې ووایي. ټوله شپه عبادت هم نه کوي سړی، بیا سهار به د حج احکامات دي، صدقې دې عبادت وي، صدقې دې آرام وکړي. کوشش دې وکړي اویا ډبرې دې راواخلي، داسې د نخود، د چولې، د لوبیا د دانې برابر، د تاکۍ څخه زیات غټ نه وي، بزغونه قدر. اویا ډبرې دې راواخلي، په ډبر مبر په اوبو دې پرېږدي، ښه صفا به شي، خپل یو تیلی یو شاپر به سړی پکې سنبال کړه. وقوف یا مزدلفه چې کوم ده دا واجب ده، چې کومې دعاوې د الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم په عرفات کې نه وې قبول کړي، دا په مزدلفه کې قبول کړي. د امت ظالمان الله پاک په مزدلفه په شپه الله پاک وربخښل و حضور صلی الله علیه وسلم. د سهار د صبح صادق بعد د وقوف شروع کېږي د لمر د راختو پورې. د سهار لمونځ په مزدلفه کې وکړي، بیا به د هغه بعده د وقوف وکړي. د وقوف څخه وروسته د مزدلفې څخه بیا ورته مینا خواته روان شي. د مینا وطن ته چې راغلی، په دا ورځ شیطانان وشتل کېږي، کوچنی دي بیا درمیانه دي بیا غټ دي، خالي غټ شیطان وشتل کېږي. هغه لبیک چې تا شروع کړی و په حج په دوران، تلبیه چې تا په مینا کې ویله، تا په عرفات کې، په مزدلفه کې، په لاره باندې هر ځای به دې ویله، دا لبیک دلته چې دا غټ شیطان راغلی د لسم په ورځ دلته بنده شول، د لبیک وظیفه ذکر دا به شیطان وولې، شیطان به وډبرې ولې، بسم الله الله اکبر ولله الحمد، دا به وډبرې وولې او د غټ شیطان به دعا نسته. بیا به راسې د مکې مکرمې طرف ته، د قربانۍ ولا څوک مقرر کړی وي که په خپله قرباني به وکړي، که چېرې څوک مقرر کړی وي یا سرکاري ترتیب وي یا پرایویټ، نو دونه به یقین کوې چې ستا قرباني وسوله، د هغه وروسته به بیا سر ویښتان کوچني کوې یا به سر خرې. چې قرباني وسوله د هغه بعد به سر کاټې، د زنان ده نارینه به خري. دغه ترتیب هم واجب دی، شیطان اولوشتل، بیا قرباني کول، بیا ویښتان کټول. د دې بعد بیا طواف زیارت په دا ورځ باندې اساني و، په دا ورځ یې وکړه، که نو ماښام کې و ماښام یې وکړه، ماخستن یې وکړه، په دا 11 هم کوی شي، په 12 هم کوی شي، د لمر د پرېوتو مخکې په دا ټیم کې کوی شي. دلته چې راغلې طواف زیارت به وکړې، د دې وروسته بیرته مینا له راسي. په مینا کې د 11 په شپه باندې بیا ډېر سخت شیطانان وشل کېږي. په اول ورځ شیطان وشل کېدی، هغه د سهار د لمانځه د سهار چې لمر راوختی هغه بعد یې وشتی شي، لیکن په دویمه به درېیمه د زواله بعد به ولي، نو په 11 باندې شیطانان د زواله بعد به وراوسي. چې ورالې 3 سره شیطانان، اول کوچنی شیطان به ولې و ډبرې دلته راشي، په دا رش کې مه درېږي، داسې راتېر شي، داسې د بل کنارې خواته هسې هلته رش نشته، ښه په تسلي ورته ودرېږي. پخوا یو پیلر و، اوس یو غټ اوږد دیوال لاندې و، هغه ته اخور دی، چې د اخور ته ډبره واوښتله ستا وهل صحیح سو. اول واره به راولاړ چې خپلې وډبرې به جلا کړي به کښېږدی، بیا به یوه ډبره راخې شیطان په ولي، بسم الله الله اکبر ولله الحمد. وډبرې چې دي شیطان کوچنی اوسي، د هغه باره به ورسې خواته ودرې، بیت الله خواته مخکې دعا به کوي، دلته بیا دعا قبلېږي. بیا به ورسې دویم درمیانه شیطان به ولي، بیا به وډبرې وولي، بیا به سیر څه بیا به دعا وکړي، د بیت الله په خوا به مخکې، بیا به ورسې دریم شیطان به ولي، بیا به وډبرې وولي، د دې باره دعا نشته د شیطانه بعد. بیا به راسې برته مینا له خپل ځای له خپل خیمې نه دا شپه به وکړي. دا بل ورځ بیا د زواله بعد به ورسي. نو ښه طریقه دا ده، رش ډېري نو په دا وختي کې مه وځئ، د مازدیګر د لمانځه بعد چې ګنټه تېره شي
ټیم ډیر یالته ولې مازګر منځ په اول ټیم کې کیږي د مازګر منځ چې ګنټه یې ونیمه واوښتله بس بیا روان سي شتي ورځئ بس دلته به یو 3 پاوه پاتې په ښه پر تسلي راشي به هم نه وي یو رکشن شیطان وولئ بیا به دعا وکړئ بیا به درمیانه شیطان وولئ اوه ډبرې بیا به دعا وکړئ بیا به غټ شیطان وولئ بیا دعا نشته بس بیا د بیت الله په خوا روان سي مخته بیا چې مخته ولاړاست دغه د مینا حدود به ختم سي بورډونه به لیکلي په چې دې ووتلاست بس اوس د دیارلسم د شپې شیطانان پرتې باندې نه دي لازم بس د مکې په خوا ولاړ سئ ستئ د حج تقریبا ټول احکامات ادا سو ما سوه یو واجب پاته دی هغه رخصتي طواف دی چې مکې مکرمې له ولاړاست هلته به خپل رخصتي طواف چې دی هغه ادا کړي رخصتي طواف وداع دا واجب دی پاکې نه رمل سته نه استباس ته هغه عام لکه نفلي طواف چې انسان یې کوي نه صفا او مروه پکې شته بس هغه به وکړې د هغه وروسته چې کوم دی 2 رکعته لمونځ زمزم به آخري کې به راسې د ملتزم دعا به وکړي بیا به د الله پاکه څه وغواړي بیا چې ځې بیا به واره بیت الله ته دی وګورې لکه څوک چې رخصت اخلي بیا ځې بیا داسې ته وګوره ضروري نه رسته په شا ځې په خور کې ګذارېږي یا بس دا هغه لکه رخصت چې څوک چا څه اخلي بس د بیت الله څخه به رخصت واخلي دا رخصتي طواف به وکړي بس د هغه اعمال ټوله چې کوم دی د حج ده هغه مکمل سلو ادا سلو د رخصتي طواف چې تا وکړي د آخري واجب وفارغ سو که چیرې په دې مابین کې زنان دپاره پکار دي ډاکټر سره رابطه وکړي هغه خپل ودې ته مخصوصه ګولۍ ورکړي نو بیا به پریشانه نه وي بیماري به نه راځي که بیماري راغله پر دې باندې رخصتي طواف واجب نه دی بس بیا فارغه دي بغیر رخصتي طواف چې دی هم دی دا تللی سي پروا نه لري دا زموږ د حج سفر د هغه احکامات دا پرسو الله پاک دې موږ ته حج او عمره ټوله سفر د اسانه کړي الله دې راڅخه قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين